حکومت د تیلو لوټ چې دی هغه یوازې اوس په عوامو باندې چې دی بدي نه ورچوي ځکه 55 روپۍ چې کم پیټرول او ډیزل ګران کړي دي نو دا یوازې موږ په عوامو باندې دا لوټ نه وراچو کم وزیران چې دي په هغې باندې موږ هم لوټ وراچو کم چې سرکاري خلک دی په هغو باندې به هم د دې دا لوټ چې دی دا به راځي کومو کسانو ته چې فري تیل میلاویږي که نه په هغو باندې به دا هم لوټ راځي ځکه وزیر اعظم چې دی هغه پرون چې کوم بیان ورکړی دی نو په هغې کې دا ولي چې تیل به د دې نه نور چې دی دا به هم ګرانېږي دا بیان به تاسو اورېدلی دا تیل چې دی دا به نور هم ګرانېږي او ما تاسو ته ویلو اوس یو څو ورځې پس ګوره که دی دا ویډیو تاسو ګورئ نو د تیلو په ریټ کې به نوره اضافه چې دا به هم راځي ځکه په عالمي سطحه چې دی دا تیل چې دی دا نور ګران شوي دي خو د دې سره د 28 ورځو دغه چې د ذخیره د دې سره موجود وه او اوس پکې دی هر سره چې دی په هغې کې کمي هم راوستله نو دا چې دی 28 ورځې دی ویلي دي نو دا به اوس رسېدلي تقریبا 50 ورځو ته به رسېدلي چې 50 ورځو پورې د دې سره ذخیره ده ځکه چې دې پسې سکولونه یونیورسټیانې د هر سره چې دي دا بند کړل د هغې ورسره هم معاینه کړه چې سکولونه یونیورسټیانې چې دي د 31 مارچه پورې چې دی دا بند دي دا په پنجاب کې چې دی دغه هر سره به بند دي اوس د باقي ضلعو والی بند دی که نه بند دی ځکه د وزیر اعظم د طرفه چې دی دغه وینا شوې ده او دغه وزیر اعلی چې دی د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز چې ده هغې هم وینا کړې ده چې د 31 مارچ پورې چې دی سکولونه یونیورسټیانې چې دي دا بند دي او مارکیټونه چې دي په هغې کې به هم ټایم چې دی دا یې ورکړی دی نو دغه لوټ چې دی دا ختم کړو نو د دې سره اشته تیل پراته دي خو دې چې دی لا نوي تیل نه دي راغوښتلي او اشته تیل چې دي هغه 55 روپۍ چې دي په عوامو باندې لوټ چې دی دا وراچولی نو اوس دي وایي چې کوم وزیران دی او دا دي نو د هغو نه د 2 میاشتو تنخواګانې د ځینې کسانو نه د ورځې تنخوا د ځینې نه د 2 ورځو تنخوا دا چې دی وایي دا به دې کمه کړو چې په هغو باندې هم څه نه څه لوټ راشي او کم چې سرکاري ګاډي دي نو هغو ته 50% تیل چې دی دا به کم میلاویږي لکه کم تیل چې میلاوېدل نو په هغو کې 50% لکه یو ګاډی دی 10 لیټره سیزل نو 15 لیټره چې دي دا به دغه کېږي چې په هغو باندې هم لږ لوډ راشي او لږه کمي چې دا به دې کې راشي دغه شانتې نور شیزونه دفترونه چې دی هغې له په کوم چوټیانې ورکړي 4 ورځې به دفتر چلېږي 3 ورځې یو ورځ خو خپله چوټۍ او دا 2 ورځې چې دی دا یې ورسره نور ورکړي دي نو په دغه کې چې دی دا ورسره کمي راوستې ده خو هلته کې دي ویلي چې زموږ سره د 28 ورځو ذخیره چې ده دا پرته ده نو ما څنګه تاسو ته ووایي چې په هغې کې اضافه راغله خو د تیلو ریټ چې دی داسې واقع دی د جنګ لا اوس هم پته نه لګي ځکه چې ټرمپ چې دی هغه د اوس نه خبرې چې دی هغه بدلې کړي دي نو کېدای شي جنګ د هغې نه مخکې ودرېږي خو دې هلته کې په عوامو باندې دغه لوډ وراچولی نو دوی وایي چې دا یوازې په عوامو نه دی د دې سره چې دی دا لوډ به په وزیرانو او بدي باندې به هم راځي ځکه چې دې ته تیل چې دی دا به هم کم میلاویږي او د دې نه تنخواګانې چې دی دا به هم کټ کېږي اوس دا پته نه لګي چې کټ کوي ته که نه کټ کوي خو خالي د بیان چې دی د وزیر اعظم د طرفه دغه راغلی دی چې دا لوډ چې دی دا به په وزیرانو باندې چې دی بدي باندې به د حکومت چې کومه کابینه ده نو په هغو باندې به هم دا لوړي نو تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا شریک کوي چې وزیر اعظم چې دی د هغه پر خبره باندې به دغه عمل وشي چې د سرکاري خلکو نه به دا تیل او کم دغه چې دی د میاشتې د تنخواګانې چې ولي دا به دې کټ کړي که به نه خپل رایه چې دی دا راسره لازم شریک کوي